چاغی سر بنگانه کے پتا حرام دا اس پدے آیت کے حرمت علیکم کے دیارلس نور محرمات ذکر کئی پاگے کی وہ نسبی دی نسبی محرمات دعا پاگے کی سببی دی او دعا پاگے کے رضاعی دی اور آگے کی بیا ډیر راضی یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب دای سرا بنکان کوئی او بیا بسوار لسم یو ذکر کی سوار لسم قسم والمحصنات کی چه دبل نکاح کی دا نام پتا حرام دا نو دا ټول پنځلس محرمات شو او دې کې رد ده په مجوس باندې ما درته ویلو چې مجوسو د قباز ابن ازدجر ابن بارام زمانہ کې د باحت کلیه چغولا او ار زنانا داروا دا د پاره د هر نارینا پاغو باندې رد ده او باغ چارت ده چې هغه محرمات نه مني او زنا عام کوي پاغ ټول رد ده حرمت علیکم امہاتکم حرام کړی شوی دی پتا سبحانه امہاتکم میندستاسو وبناتکم او لونستاسو جنا کایستاسو واخواتکم ولی پس وبناتکم اولونستاسو واخواتکم او خیندستاسو گورا مور دا نو برابر پسې ځانیام پکې داخله ده نو بناتکم پاره کې حقته باندې ځا ته لورنه چې پیدا نو هغه داخلي دي واخواتکم خیندستاسو د خور نه چې پیدا دي خورځي نو هغه مراله هغه داخلي دي وعماتکم پوپوګان استاسو پوپوګانې هغه در باندې حرام دي وخالاتکم پنزم وخالاتکم ماسګان استاسو وبنات الاخ او ضرور جنکای او لونا ضرور استاسو معنا رويره وبنات الاخت او دارنگه وبنات الاخت حرامی دی پتاسو د خور لونا معنا خورزه آدر باندې حرامی دی و امهاتکم اللاتی ارزانکم او حرام دی پتاسو باندې مین دستاسو آغا چې پای درکړي دي تاسو ته دار زای واخواتکم او خیندستاسو من الرضاعت درزاعتنا چې پای شریک خور دا ادر باندې محرما امهات نسائکم او حرام دی پتاسو ستاسو د بیبیانو میندې خواخګانی وربائبکم اللاتی فی حجورکم او حرام دی پتا سبانده
ستاسو پر کټي آغا چې دی په پرورش ستاسو کې قید اتفاقی دی ستاسو پر کټي آغا چې ستاسو پرورش کې دی ستاسو د آغا زنانو خزونه چې ستا آغا چې تاسو کورواله کړی وي دا غي سره او کچری تاسو کچری نه تاسو چې کورواله مو کړی وي دا غي سره پښنیشتره ګنا پتا سو باندې بیا در باندې سو ګنا نشتا تر بیبا خپل پنیکا باندې وحلائل ابنائکم الذین او حرام دی پتا سو باندې خزه د زامنو ستاسو آغا زامن چې ستاسو نه پیدا وي ستاسو د شاګانو نه وي معنا ستاسو نه پیدا ستاسو د شاګانو نه وي نو دا غي معنا انګور آدر باندې حرام ده وان تجمعوا بین الاختین حرام دی پتا سو باندې چې جمع کوي تاسو په نکاح کې دوه خويندې کدی ټولو کارونو کې آغا سوی چې مخکې تیر شوی دی زمانه د جاهلیت کې نو آبا در تماب کی چې څه شوی دی شوی دی زمانه د جاهلیت کې دا څه خلکو چې هغه د محرمات سره هر څه کول روا ګڼل دا شوی دیارلس امهاتکم نمبر 1 وبناتکم نمبر 2 واخواتکم نمبر 3 نمبر 4 وعماتکم وخالاتکم 5 نو شپږ وبنات الاخ نو هو وبنات الاخت دا هغه هو چې دینو دا هو نسوي دي وامهاتکم اللاتي یتم وامهاتکم اللاتي ارضعنکم دونهم واخواتکم من الرضاعه دا نهم شدا دو رضائی دی وامهات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دا ربائب دا شو یو لسم امهات نسائکم خواخگانی دا یو لسم نو دو لسم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم نو دیار لسم وان تجمعوا بین الاختین دا پتا سو باندې آرامی دی الا ما قد سلب دی کی اشاره ده لیکن پمانا ده الا ما قد سلب لیکن آغا چې مخکې تیر شوی دی زمانه د جاهلیت کې شوی آباد تعالی ماف کی ان الله کان غفورا رحیما یقینا الله د بخون کے مہربان الله بخون کے مہربان دے اسلام مراد نو الاسلام یهدم ما کان قبل آبا مخکنیر سماب کی والمحصنات من النساء او آغا خاوندان والا زنانا اغام حرامی دی پتاسو دیما قبل باند عطف دے حرمت علیکم المحصنات من النساء دا منا مراد دا حرام دی پتاسو باندے آغا خاوندان والا زنانا چه دا بل پنی کا کدا وادر باندے حرام الا ما ملکت ایمانکم مگر آغا وینزا چې مالکان شوی دي ستاسو خلاصونه داغه دی کی اشاره ده قید کراتل چې کله قید کې دراله لګون ته ما توجه کا قید کې دراله او چې کله دې قید کې رااله نو کاغه د خاون والا دا خو چې وینځ شو نو دا غي پر قید کې دو سره دا هغه خاون انیکا ختم شو بیا هغه ستاد پار روا کی نو هغه د خاون والا زنانه د هغه خاون قدر دی چې هغه مسلمانو او چې کافرو او هغه ستا په جهاد سره ستا په قید کراله وینځ شو نو بیا د هغه د خاون د نطفه احترام نشتا او نه چې دا د هغه نکاح پاتې شو کتاب الله علیکم حکم د الله دی
ودا حقوق بشری ورکا دا څومره چې تیر شو دا حقوق بشری دي مور پیژنا دا نه چې د بشریت چغې وې او په یورپی ممالکو کې مور او پلار بیا څوک نه پیژني په مور باندې سوريږي او ایمن بشری حقوق ورکو نو د مور سورېدلو ته بشری حق نه وي میرا نئی مور پیژنا نو خپل مور پیژنا نو بشری او انسانی حقوق نسوانی دادي لور تا لور وایا بے شمار واقعات راځي چې هغه اخبارات جرائدو کې چاپ کیږي او هغه وایي یاره جی اباحت کلیه کې دارالل چې لور سره دومره مودا بدفعلی وشوه نو خویندو سره بدفعلی دي دا حقوق بشری خو نه دي حقوق بشری او حقوق نسوانی دا شریعت ورکړو او هغه خره د یورپ ماته د حقوق بشری نه خي او ماته د حقوق نسوانی نه خي او بیا دا هغه په نقشه قدم چې په پاکستان کې کم د کالجونو د یونیورسيټو دا خونسا مشکل ګرځي او هغه بیا د دین نه باغیان شي وای تعلیم کړي کنه نو هغه تعلیم چې کړي نو هغه بیا باغیان شي ماته د حقوق بشری نه خي راځي شمانه د زړه په پاکستان کې چې د حقوق بشری علم بردار څوک ځان نه وای د یهودو غلامانو کې مونږ سره د کینې چې سترګې والا رڼا کو د بزانم ان شاء الله نه پیژنې لا تر اوسه پورې د بل بشر بسا کړه حقوق بشری مون ته قران خو دې یو نسوانی حقوق نسوانی دا نه دي چې 8 مارچ باندې راوځه او 8 مارچ کې زناور شا او هغه ته حقوق بشری وایا او پیجانا کو پیجانا ترور ماسیو پیجانا حقوق بشری داری کٹ مخطا کو او بلزای مخطا کو و بنات الاخ و بنات الاخت راشر ویراو خورزه در توخی زناور ویراو خورزه نپیجنی حقوق بشری نسوانی نسا خبر دے و اماتکم اللاتی ارزوانکم دا حقوق بشری دی پی در لدر کری دی نو دا دی مور شوا نو راش حقوق بشری چه پی در سر یو ځای رودلی دی نو دا دی خور شوا و اخواتکم من الرضاع و امات نسائکم و چی لوری در کڑی دا خواخی نو اغا دی مور شوا حدیث کی پی دا مور اطلاق راغلی دی او دا حق شریعت ورکی نن د دنیا کې سندا سے راځي بے شمار کې سندا سے راځي چې زناور تعلیم یافتا هغه چې ده نو خزه ترستو نزدیکیږي اول خواخ سره مخ تور کړي او ځان شرمولي بے شمار کې سندي پدې کلی کې د دنیا کې سندا سے راځي او بیا چې کلو کی نو هغه نه پس ترا شوې راځي مونږ څه چلو نو زناور د مور کټ توخته او دا زناور تو بوله راغی دا زناور تو ذکر راغی چې قران لاړ ختم شو او قران او غیرت ختم شو وختانون هغه غیرت قوت اسلام لړ پاتې شو غیرت قوت نو چې غیرت قوت نو هغه حقوق لاړل پامال شو اسلامیون او هغه د حیا نوم ختم شو او دا غینه پس خلق زناور وګر ټیک د ګناونه د انسانانو نه کیږي خو څوک داسې ځای نه چې د سړی ضمیروم आवाज کوي چې بایرا ګناه غره د کول نه خو کله چې انسان نند پردای زنانه ته ودرېږي او بل رز د بل لور خور ته بیا ولاړ دی نو کله چې دا طبیعت ګنده شي دغه بیا غیرت پاتې شي دا د یوش او چې غیرت پاتې نشي د یوش شي نو دې چې د بل کور ته پوړی ودرې نو خپل کور ته بیا پوړی ودرې او د خپل خزم غیرت ختم شي حیا لاړ شي او بیا د مور ته مور نه وي خور ته خور نه وي او دا د اباحت کلیه دا چې راځي نو دا په دې وجه راځي دا د اباحت کلیه چې چوري نن دنیا لګیا دا او اسلام مطعون کوي په اسلام باندې خپل جبه کولاو کړی دي د پاکستان سیاسيان د يهودو غلامان
د پاکستان لیډران د یهودو غلامان، د پاکستان افسران د یهودو غلامان. ما ډیر مخکې ویلو او ډیر پخوا مې ویلو او نن بیا وایم چې لاس پکې زمونږه هم د دغه حکمران دی. پاک وطن زمون دی خو اختیار د یهودیانو دی. د اختیار د یهودیانو کې څو نشو بیلونه پاس کیږي، الګ لروا کیږي. ګناه خو ګناه خدای به درته معاف کړو، خو تیره واقع ولې ځان ولې کافر کړي. نو هغه روا کیږي جینۍ لروا کیږي. او دا د برطانیې او د امریکې خوشحالولو د یورپ خوشحالولو او هغه د یورپ حمر او هغه د یورپ خنازیر دا غي خوشحالولو کې نن سیاسیان او لیډران لګیا دي د اباحت کلیه شرعي محرمات نه پیژني او بیا لګیا دي بیلونه پاس کوي. کله نکاح دالک سره کوي په امبرسو کې د امریکې د خوشحالولو دپاره الګ لپه نکاح کوي او په دې میټینګونه کوي. او یاره ملا منگ ته رکاوٹ ہے، یہ جو پراپیگنڈا ہے اس کے پیچھے ملا ہے. نو ملا یہ رکاوٹ گرزولے، ملا رکاوٹ نہ دے. ملا درتا مور خائی چھ مورو پیجنا تا مور نہ پیجنے. ملا درتا ہوئی خور او لور دیو پیجنا، ماسیو کوکو پیجنا. اغدر تداوئی اغدر لیو حیا در کی غیرت در کی. او چې د بل نکاح کې دا نو استا د پاره حرام ده. زنا عام شو او رستر رزړي محرمات شو پیژنه. کتاب الله علیکم دا حکم د الله دی، پتا شو باندې حکم د الله دی، پرس پتا شو باندې وحل لكم ما وراء ذلكم. ها دا کم محرمات چې ذکر شو د دین ماورا رب تو گورا مخکوی فانکحو ما طاب لکم نو بیائیوی ولا تنکحو ما نکح اباؤکم. ماشاءاللہ وی نکاح باهم پیجنے، حقوق بشری نسوانیو پیجنا، نکاح باهم پیجنے، خود نکاح والا زنانامو پیجنا. نو بیائیوی گورے ولا تنکحو باهم پیجنے چې کم محرمات دي نو هغه به هم پیژنې. نو اوس وایي حقوق بشریه او نسواني ده چې ګورې ملک کې د نکاح درې طریقې دا رایجې دي. یو هغه نکاح ده چې نکاح صحیح ده، صحیح نکاح ده، نو هغه به کې ان تبتغوا باموالکم. دا به کې دویمه نکاح چې ده نو هغه متعه ده، نو ګورې هغه حرامه ده. غیر مسافحین متعیون کے پیرڈونا وانخلے. عمران خان پا کی پیرڈونا ارے تو پیرڈ بناخلے کنا آرامی تباشے پیرڈونا بناخلے پیدای پیرڈا غسکو متعیت آرامیان پیرڈو ہے. او درم طریقہ دا زنا غام حرام دا ولا متخذات اخدان. دا درے طریقے ذکر کی. ولا متخذات اخدان نبنی ان کی پٹ یارانو لرا، پٹ یارانی با نگرزے. نگو روے پان کی خوبا منی. ماشاءاللہ دا زمان دیزای دا چکم ناج زوان دا زمان دا خال دا شیخ نحج دے گورز دکا. فان کی خوبا منی قرآن کریم وی فان کی خو نکاو کئی چکمی در لروا دی گورے ولا تن کی خوبا منی. محرماتو پیجنا. ہاں نکاح جو پیجندو نکاح طریقے مو پیجنا. یو د نکاح صحیح طریقہ دا نو آغاو کا او آغا دادا ان تبتغوا باموالکم محسنین کید د نکاح کے بیراولی. نو دویم طریقے متعا دا ورے متعا بنکے پیرڈون بناخلے آغا حرام دا غیر مسافحین. او دریم طریقہ اغا زنا دا چه متخذات اخدان. نو گوره دا بم نکے زنا نبزان ساتے. نو فانکحو بهم منی ولا تنکحو بهم منی.
او صحیح طریقہ به هم پیژنې. الله الله وحل لكم ما وراء ذلكم حلال کړی شوي دي ستاسو لپاره ما سوا د دې مذکور زنانو نه ما سے آغا زنانا چې علاوه دي دغه مذکور نه دا چې تاسو ان تبتغوا باموالکم ان تبتغوا چولټوي تاسو هغه په مالونو خپل سره چې مال ورل ورکه محسنینا قید د نکاح کرا وستون کی غیر مصافحین نه تاسو مستی استون کی صرف مستی نو باسه دیکھ رد په متعا باندې چې رد په متعا باندې معنا متعا باندې او متعا بالاتفاق حرام ده متعا بالاتفاق حرام ده د صحیحین روایت نه علاوه هر کتاب د احادیث او هر کتاب د تفسیر اخلاق نو په دې ځای وایي چې بای متعا حرام ده شیعاګان چې کوي حرام کوي زنا ده دارنګ متعا حرام ده قرآن او حدیث حرام کړی ده که په پاکستانی شیعه کوي نو حرام ده او بل در قوام عدت کی نکاح د سر کیږي نه زما د ملک وزیر اعظم چې کله نکاح په عدت کې وکړه دای ولې وکړه دا د یهودو غلام دی د چې په عدت کې دنه نکاح کوله پیر نی سره نو دا دی له کوله چې دا خلق په دې اخته شي ورنه اتفاق د امت ته د صحابه او د دور نه تر الی یومنا هذا پورې تر نن ورځې پورې څوک داسې دي راغلي چې هغه وایي په عدت کې دنه نکاح کېږي او هلته کې یو چې کوم نن وسکړه طلاق کړه او په هغه دوران عدت کې دنه د په اکرزو کې په نکاح کړه دا په اجماع د امت اتفاق امت باندې حرام دا د سره کېږي نه او بیا یې خپلې پاټۍ کسان وایي دا یې څه کول پیرډی اوس متعایه کړې وه دا ولې دی کوي ولې تاسو وایي چې دی پوهېږي نه څه خو پوهېږي نه یقیني ده چې بوتلان دي نه دي خبر خو یا واورئ دا قصدن عمدن کوي دا صرف دی له کوي چې دا عوام من پسې چې کوم را روان دي چې دا خلک په دې باندې اخته شي او دا په نارواو کې مبتلا شي سبب د الله دربار کې نو کوي دا سوچ خو نشته او منګه تاسو عوام من لیونیو بس دای چې چر د لیډر راشي ها دې وګوره چا د اسلام په نوم خوړې او چا د انصاف په نوم خوړې او چا د پښتو په نوم خوړې نه درته پښتو والا پښتو خوړه اغام وای مولا وای مونږ ته رکاوټ دی پښتو چې کوي مولا مونږ ته رکاوټ دی پښتون او ایزه به ډوکړې راغم هغه خو ډوکړو ته پاتې شو پوه هغه اسلام والا هغه راغل نو د اسلام په نوم باندې رالل نو یهودیت نو نصرانیت عیسایت بوتغیت مرزایت او قادیانیت سره په یو ځای کېناستل او د هغې چې کوم ننو سپورټران وګرځېدل او انصاف راغی نو هغې پیرډونه شروع کړه انصاف پیرډونه شروع کړه خو یاد ساتئ هغه مولیان چې هغې غلي دي او آغا علماء چې خلو ته کوری اچولی دي سبا د الله د دربار کې درېدو سوچ وکړي هر ګناه به دې معاف کړي خو ګریات ساته ویلي مې په 13 جمعه کې هر ګناه به دې معاف شي خو کوم مولا چې حق خبره ورته مخې لراله او پټې کړه په خدای قسم پرشتي در باندې لعنت وای میګي در باندې لعنت وای میان در باندې لعنت وای خیری در تک یو در تدا وای چې الله دې بیمانه د دنیا نه بولا ويلعنهم اللاغنون هر لعنت وای کی مخلوقات په لعنت وای بیمانه د دنیا نه لاړ شي میان در ته خیری کې
مچان در تخیره کئی ماشی و میگان در تخیره کئی انسانان خلا پرے رہو پاسی دو اللہ دا دین حق ادا کی فمستمتعتم به منهن فآتوهن فمستمتعتم پس آمہر چه فائدہ سے لکڑی دا تاسو پاغی سرا منهن دا دی زنانونا فآتوهن دا اس دا مہر بیان دے آغا مہر چه فائدہ سے لکڑی دا تاسو پاغی سرا دا دی زنانونا فآتوهن دا نکای صحیح بیان دے ورکی دی زنانو تا اجورهن اجرون ددائی فریضتن مقرر کلشی چه تا تی فائدہ حاصل اکڑا پا ذریعہ دا مہر سرا او آغی تا تزان اس پارو نو ام مہر اغیل ورکی او مہر تی سارا ویبا پا دی زائبان دے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ دا ما چې کوم معنا وکړه دا یې کړی ده نو بیا وایي بعضې خلکو دلته تکلف کړی دی چې وایي دې نه متعه ثابته کړې ده چې ګینې متعه کې دې آیات کې متعه ته اشاره وه او بیا چې کوم دن وایي هغه منسوخ شوه نو دا آیات منسوخ ته وایي دا تکلف دی دا قول صحیح نه دی دلته کې د سره دا مسله شته نه چې ګینې متعه دې رواج او زموام دینا متعین ثابت دی چې چا ثابت کړل دا غره هغه په منسوخیت قائل دی حرام ده خو ثابتیږي نه ځکه مخکې غیر مصافحین کې په متعارض شو رسو بیا چې کوم نه غیر مصافحات کې بیا پر غیر دوشي نو په میانس کې هغه روا څنګه کړه اروا کې نه هغه مار چې فائدہ سره کړی تاسو باغې سره د دې زنانو نه پس ورکې دې زنانو ته مہرونه دا غي مقرر او نشته ګنا پتا شو پاس کې چرازی شي تاسو باغې سره پس د تقررنا من بعد الفریضه پس د تقررنا ها که زنانه درته وای چې ما درته مہر ماف کړی دی زمال زر مرا کو 500 مثلا راکا یا اولاد مرا کو 500 زر راکا نو سیدا او که خاون په خوشاله رضا شو ډیره ورکړي چې وخت تا خپل خپل ځان راکو او تا زما سره وفا وکړه تا دوله کلی کلو ها واخلا صدل سلور در کوم خاون الله ورکړي ور دي کډیر ان الله کان علیما حکیما دے اللہ علم والا حکمت والا مقرر کرے دے مہر پدی باندے حکمت دے او ستاسو پا تقرر او ستاسو پا اضافو امپوئی ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات تکملد ما قبل راڑی گورا نکاو کئی او د نکاح صحیح طریقه او پیژنئ خو که آزاد زنانه نه وه نو ګوره حقوق بشري ادا کو وینځه ته سپک مه ګوره وینځه کې مؤمنه وګوره نو هغې کې ایمان دی حقوق بشري نسواني د هغې هم ادا کوي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ودي قتل وینز تسبت مگورا حقوق بشری ادا کا اغام بشر دے اغام انسان دے کہ آزاد زنانا نوا او یا تا د آزاد زنانا طاقت نو چې تا سره دومره مال وي چې آزاد دي په نکاح واستې وي نو وینځه په نکاح کا نکاح د وینځو سپک مګانا ومن لم يستطع اغام بشر دې کنه ام انسانان دي آسو چې طاقت نه لري د تاسو نه طولن طاقت مالی وسن لري د تاسو نه د طاقت مالی چې نکاح کی د آزاد مؤمنانو سره محصنات آزاد مومنان
فمما ملکت ایمانکم پس نکاح دیو کی دا آغا وینزو سرا دا آغا سرا چه مالکان شوی دی خلاسو نستاسو دا جنکو ستاسو مؤمنانونا دا آغا وینزو جنکو ستاسو مؤمنانونا آغا مؤمنانی وینزی جنکی واخلی واللہ اعلم بی ایمانکم اللہ پوہ دے پا ایمان ستاسو باندے ماشاءاللہ ستاسو دا ایمان گوری چی وینزی تسپک گوری او کنا او بیادر توی گوری بعضکم من بعضن بعض استاسو من بعضن دا بعضو نورو ندی تو یو انسانانی حقوق بشری ادا کئی حقوق نسوانی ادا کئی دیتا وی حقوق بشری و نسوانی ما تا زما شریعت حقونا کئی نوراتا دا ماشاءاللہ تو گورا کم زائن خبر را روانا دا ماشاءاللہ اللہ دی منگ پا قرآن پو کی گورا وطا کم زائن را روانا با راتے وی شورونا وہ خلقا اویرے گئی دخپل پروردگارنا دیو نفس نا پیدائے حقوق بشری را تخودل دیو نفس پیدائے تو یو انسانانی که خزی که سڑی حقوق بشری حقوق نسوانی دا ټول ادا کئی او گریات ساتئی پدی بشریت کے یتیمان دی حقوق بشری نسوانی یتیمانی جنکی نسوانی حقوق بشری یتیمان لکان آتو الیتاما اموالهم نو بیاوی گوری پدی حقوق بشریوں کے جنکیم داخل دی یتیمانے انصاف ورسرو کئی ان خفتم اللہ تقسطو پیل یتاما نو بیاوی عام زنانا اغام بشر دے نو غیل دا غی مہر ورکی نو حقوق بشری نسوانی نو ورکی یو سڑے کمکل دے نو کوئی تا سر دکان تراغلے دے تا سر پیٹرائی تراغلے دے تا سر گاڑی لراغلے دے ستاسو زکی لراغلے دے شاو داغم مال دے نو داغی پازتو کا غلط شے پہ مخرسو کتا سر یتیم دے ستا پا پرورش کے بے وقوب دے ستار وارد خورائے دے عرص دے وغن کوئی گی رخپل مال پہ پازت لیوانے دے دا غد مال پازتو کا بشر دے او که خزد او که جینای دا خوچ بے وقوب دا دا غید مالو پہ پازتو کا حقوق بشری نسوانی نو بیاوی للرجال نصیب مما ترکو من دا سڑو خپلی سیدی نو دا زنانو خپلوی سیدی ورد دی پازتو کئی نو تفصیلی شورو کا ویراشت دا تفصیلی صورتو ندر توا ود زنانو می سیدی نو دا نارینو می سیدی نو دا ماشومانو می سیدی نو دا زوانانو می سیدی نو دا رونو می سیدی نو دا خیندو می سیدی حقوق بشری نسوانی دا مو آیا چه خزل نور کوما حقوق بشری نسوانی منا دا مو آیا چه جنکول نور کوما دا مو آیا چه خزب منوڑی دا مو آیا چه خاون بمنوڑی نانا دا ہر جا خپلیسا دا دو انسانیت حقوق او دا بشریت حقوق آج خائی نو قرآن خائی نو بیاوی گورے دا زنانا و حفاظتو کئی او آغای حفاظت داو کئی دا آغای حقوق بشری و نسوانی دا دی چه کلپ آغای پویشوی چه بچلا ندی نو کور کے پہ پابندیو لگو و توائے نبزے بازارون تبے بیان پردے او که قانون اللہ راو لے گا چه سورہ نور کے راگ نبیا والا سزا ورکا دارنگی حقوق بشری دا دی چه الکان دا بد فیلی نمنکا الکان دا بد فیلی نمنکا حقوق بشری ٹرانسجینڈر بل ندے نا دا داگے کار نے منکا دے بد فیلی نے منکا حقوق بشری دا دی چلکتا ادب خیا کونی کوئی ما چه پا کالج او یونیورسٹو کے وطا دا حرابی تو گنا خائے نا دا دا گند گونے منکا دلتو گنے منکا یو قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا
افسوس کې فرعون کو کالج کې نه سوجي هغه به ولې بچو وټل کا فرعون ته پته وي چې کالج ورشته نو چې کالج ته ولېږي مړولو ته ضرورت نشته بعد دک مړ کول دي کنه زناور شي زناور فازوما حقوق بشری دادي چا غید نارواو نمنکا لواتت نمنکا حقوق بشری دادی چل دتو بے ورتو خیا او وقت دتو بے ورتو خیا حقوق بشری دادی نسوانی دادی لا یحل لکم ان ترثوا النساء زنانه به میراث نگنی حقوق بشری دادی چې دا غي مہر به دا غي نه ناخله تنگے بینا چه مہر دی واخلے حقوق بشری دادی حقوق نسوانی دادی که غٹ خزانہ دی ورکڑی دا قن طارن وغبت ناخلے او بالکل ویت ناخلے حقوق بشری دادی چه مور دیو پی جنا میرا نہیں نو حقوق بشری دادی تا تداخی حرمت علیکم امہاتکم و مور دیو پی جنا حقیقی نو لور در تخی دا غی حقو پی جنا نو بیا خور در تخی دا غی حقو پی جنا پپو در تخی ماسی در تخی رویرے خورزے رضائی میندے خواخی گانے نو پر کٹائی نو انگور نو دا در تخی نو دو خین دے با پنکا کے نجامہ کے ادا در تخی دا بیائی دا دو خین دی با نکاح کے نہ جمع کے دینا دام معلوم شوا جدیا بی آئی دو خین دی پا نکاح کے جمع کول دا با نہ جمع کے نو گریات ساتا دو زنانا چه دی پا نکاح کے وی اگئی سر با پا یو کمرہ کے یا ویم دبلے پا مخ کے جمام نکے دا گرم حرام اس حرامیان دا چل کے ان اللہ کان غفور الرحیم حقوق بشری در تخی دبل لفظ قدرو کا نو بیا در تخی پن کی حوب منے دام بشری حقوق دی نو ولا تن کی حوب منے گورد نکاح طریقے بام منے نو وی مڑا گوردا در توام راش وینزا دا وینزا غلاما دا غلاما دا غی حکومو پی جنا دا اسلام بشری حقوق ورکی مغربی زناور ما تر بشری حقوق نخی آغا زناور دی راشی مانا دی بشری حقوق زدکی مانا دی زدکی اسلام نا منگتا دی نخی او تا مواما میراث میں تہذیب عرب تم کو ملی ہے آفاق میں تم اپنے تمدن کا مچا دو آگے طرف بیا آیاتو گد دے کی گینا انشاءاللہ بیا بے وہ من لم استطیع